بخاری باندې کوي اعتراضونه ردوي په چټل عقل حدیثونه بخاری خود لمر غوندې زلیږي زار د خفاش سترګې لورایه ترې برېښېږي بخاری د سمندر په څېر بهېږي مفتیان د رسالو پرې نه پوهېږي هر لوکای شان تکلا ورسیږي دی بی شرما هغه څوک چې پرې لګېږي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد زما د اوږدې مناظرې خوږ یار رحیم شاه ربانی حافظک الله قسم بالله د خپل پنځپیریانو ته دیم سترګې ټیټې دي داسې بې ضمیره نه دي د عوامو ته او جرګې ته د دوه کسو منځ کې ستا سترګې ټیټې دي چې د الله د نبي د احادیثو اصل دې بدل کو او د اصل قطعیت نه خلاف الاصل تراله او ظنیت قول دی وکړو حال دا دی چې زما او ستا په دې اتفاق چې قرآن او حدیث دواړه قطعي دي یقینی دی منکر کافر دی دا خو زما او ستا اتفاق او زمانه ته دلیل غواړي پسې شي خو زه دا وایم چې د قرآن او د حدیث هغه حکم په خپل اصل د قطعیت باقی دی او ته وې چې د سند د شبهې د وجه نه قرآن په قرآن پاتې دی خو حدیث خپل اصل نه خلاف الاصل او ظنیت ته ذهاب کړی دی نو دا دلایل په ما دي که پتا دي اول ته سوچ وکړه زه خو هم تر قیامته دا د الله د نبي حدیث دی هم په دک اصل وي چې دا په خپل ثبوت کې بالکل قطعي دي اثباتن پاتې شو دا چې وي دا قطعي دي نو وي ته دې ته قطعي ثبوت وي که قطعي دلالت وي دا شبهه جواب تعالی ما کړو خو ير دي تا ته مو وي احادیث د الله د نبی دا بالکل قطعی دی قطعی په ثبوت کې د دې ځوان نشته په ثبوت کې قطعی دی کوم حدیث ثابت شو د ټکي ولا لګاوه چې محدثینو پر رد نه کړي او ثابت شوی احادیث دا قطعی دی پاتې دا چې قطعی دلالت دی که قطعی ثبوت نو د ټول قران بارکه تاسو ردا حکم شته چې ټول ته یا قطعی ثبوت وي یا ټول ته قطعی دلالت وي هغه چې څنګه آیت کې تقسیم او تفصیل نه په حدیث کې نه نو اوس خو موږ نشو خلې دی چې مثال 12 یا لزر حدیث وبس خلو چې قطعی ثبوت د جدا کم قطعی دلالت د جدا کم پته نه لګي دا خو ته بے ځای خبرې کې نو عرض دا دی چې ته خلاف الاصل لتلی ما وی په ټول روان درس کې به ته په دې خبره غیرت وکړي چې ته خلاف الاصل د چا د وجه تلی امام ابو حنیفه دا خبره تا ته کړې ده چې یره د سند راغی نو دا اوس شبهه رااله او دا عقیده کې ممنه او په عمل کې د شک مرتبه تر راوله دا سړی ته ما ته په ګوته کدا څوک دی دا خو ستا ذمہ داری ده زمانه څه غواړي زه کوم قرآن او حدیث قطعي دي نو ولته نه مانی خو ته وې سوخ کې وو اوس نه دي زوم تر قیامت پورې دي عقیده کې زوم مانه زکه یقیني دي ته عقیده کې ممنه دا شکی دي زوام په عمل کې یقیني ومنه زکه دا په صحیح سند ثابت دي ته عمل په وکي خو شکی په وکي د یقین او قطعیت مرتبه ته مرسوي نو دا دلایل پتا دي زکه ز په خپل اصل ولاړې ما دا کته هر څومره تاو راتاو شستانه پنځپیریان مړه داسې سادهګان نه دي لکه ته چې ګولا دا ټول پويږي چې دلایل پر رحیم شاه ربانی دي ما ته دا سړی را مخې تکا کم سړی چې تا ته ویلي دي چې احادیث د سند د وجه ونی شوی دی او خپل اصل پرې خره دک سړی ک امام ابو حنیفه نو معنی ثابت کا اسنه تو په دروغه نسبتو کې او په ما امام ابو حنیفه خراب کی او کدا سړی واصل ابن عطا معتزلین هم راته و چې په دې مسله کې ته معتزله او پس روانه لکه دا زمانم چې د معتزله او د رائے د لکه رستو په پیش کو کدا سړی عیسی ابن عبا دا سړی سوق د تانه روان نمبر کې ما دا خبره غوښته و ته خو په دې غلی پاتې شوې ذکر ته وامه چې مناظره نور مخ کې اس ټیم ضایع کول دي زه بار تا ته داوم د خبره واحد او متواتر د بنیاد ته چای خېده د ظنیت قطعیت د خبره چا کړی دا وسر مې روا د عقیده او د عمل مصادر ته چا جدا کړی دي د متواتر او د ظنیت قطعیت ځان له خبره ده او د عمل د عقیدې نه بیا بار کول ځان له خبره ده د دوه خبرې ځان سره نوٹ کا د دې ذمہ دار خلکو خویا و یره
تقلید الک ما تا تکل ویل چې خامخا امام ابو حنیفه وخیا تاویز د ماهرین فن تقلید کوما نو مې دا پنځپیریان بدر پسې خان دي چې تا خو مونږ په تقلید کې په تقلیدونو اخته کړو ما خو د یو د حنفیت تقلید ستالي دلو د بل تقلید د نیم خبر نو ما د اختیار در کو ته چې د هر چا تقلید کې خودک سړی ما ته وخیا د چا د وجه چې ته د الله د نبی احادیث شکی غنې دک سړی راته وخیا د چا د وجه چې ته چې د الله د نبی احادیث عقیده کې ممنه دک سړی راته وخیا ما خدا نه دی ویلي چې خامخا د امام ابو حنیفه چې زستا بنیاد پیژنم چې زستا نسل او جړو پیژنم چې ته د کم ټیشن راګيږي واصل ابن عطا او جاهد دی پس رواني کنه پټ سوکشتا لہذا دلیل پتا ده ز په خپل اصل باندې ولاړم په خلاف الاصل والا باندې دلیلی درېمه اهمه خبره ما د توبې ټوله مناظره ما په دې وجه راغون کړ چې ستا د خلینه یو ټکی وخته چې تا وی چې یاره د خبر واحد محتب بالقرائن شي اول د قرائن تروس نه دي منتخب کړي تا ته موي د اصول فقه په یو کتاب کې یو د خبر واحد د قبلېدو شرایط دی هغه ادمي دي اکثره داسې بني محتب بالقرائن وجودي شي دی تا ته موي تروس پورې تا د سلف صالحین یا ورپسې ورو پکته راځه د خپل مجتهدین او غیره نه تا د محتب بالقرائن ټکی د اصول فقه کتابونو کې نه دی خوله او دا پنځپیریان به تا لس کاله بعد موي چې دا ټکی کم ځای ان شاء الله نه شخوله نو تا خو اول محتب بالقرائن ټوله مناظره کې خونه چې اخر کې رالی نو بیا د هغه سوي چې بزدوی وي او فخر الاسلام صاحب وي او انور شاه کشمیری صاحب وي آی بای شای دا مقلدین دی لګبره خو بتلی وي او دی هم یاد ساته د محتب بالقرائن ټکی د دین منخو دا بم دک ابن حجر دی لزه او حال دا جستا گاډه هلته نه چلیږي نو تا سره زما مناظره چې راغونډه شو حدیث المسرات ما مکمل معاف کو بیع الکالی بالکالی نه واړې دم خراج به زمان نه واړې دم وجه دا چې دا دومره مهنت ما دی د پاره کو چې دا به زور لګوم دا به خبره واحد کما او محتب بالقرائن به کم نو تا به مجبور کم چې آو بای تا ظلم کړی دی حدیث سره خو تا خو صفا او چې خبر واحد محتب بالقرائن شي بیم در سره عقیده کې نه منم بیا هم عمل کې شکی دی او یقیني نه دی دا ټکی یو ځل بیا دوهراو کو کدا تا د جذباتو نویری خو معافیه کدا تا د لنویری به زما او ستا باس مخ کې زینه دا مهنت خود دې د پاره پاتې هدا چې بیع الکالی بالکالی او خراج به زمان نو تا دې حدیثونو باندې هم باس زکه پرې خود چې مسله تا خبره ده قطعیتنا محتب بالقرائن هم اباسل نو ما سره بل لار پاتې نشوستا لار ته درایستو فلهذا قربان ما تا ته په دې حدیث کې سندن جرح وخولي دوراویان مې ته وخول چې دا حدیث محدثینو ضعیف کړی دی ته چې صحت ثابت کینو دا ثابت شوه حدیث نشو اختلافي شو بیم در سره منم ټیک شي چې ته منې نو وې منه خو یاد ساته ماره طویل او بیا ته هم د حدیث المسرات مقابل کې تعارض ناراضي هغه ځان له مسله دا او داته نه مستثنا دی بیا هم تستا کار نه چلیږي نو زه دغه مسلونه کلار شم دا رنګ د خبره واحد باندې قرآن مقید کول او مخصص کول دا ټول خو علم مزه کول چې ته د دې قائل وي چې محتب بالقرائن شي بیا د حدیث زور منم خو چې تا حدیث په هر باب کې صفر کو او د قطعیت نه درو ورځو نو زما ستانه دغه تمه کټ شو نو په دې باندې ما خبرې زکه بس کړې د ټول دلایل جواب مې دل کړو نو تا بیا اکد ماشومان زړه خبره را معاد کړه ویننه المتبايعان بالخيار کې خو مجتهدینو انکار کړي دي نو چې مجتهدینو انکار وکړو نو لہذا دا ځون نشو یاد ساته مجتهدینو انکار ستا نیکو ټر نیک نشي ثابتول زما مهربان اورا انکار نو دا انکار چې مو وایو دا بقول استا وایو دویمه خبره یاد ساته مانګ د توې انکار مجتهدینو کړی دی خو اجتهادنه کړی دی د زیته فهم نه رسیدلې کني نور امت د حدیثونه اغست ولیدي او پاتې شوه تاوی د نص مقابل اجتهاد نه مار توی د نص مقابل نه خدا مجتهد خطا شي د نص په پټ پاتې شي او فی مقابله القياس د شاشی عبارت میں پیش کو چې امام شافعی باره کې امام ابو حنیفه وی چې د امینات او خذو سره سفر جایز غنی با اعتماد خو سره د نص مقابل دی نو ستا امام ابو حنیفه وی چې دلته امام شافعی قیاس د نص صریح مقابل دی ته تر اوسه جواب نه دی کړو نشي کول ان شاء الله د تضعیف او د
تصحیح د محدثین مبارک خطا ته زب خپل دلایل ما ویلی او داستانه ییر دي خو ستا دلیل او تاویلا تجتمع امتی علی ضلاله دین قطعیت ثابت شو زوام دک ثابت شو د ټکی د داوی راواله چې کله تصحیح او تضعیف باندې امت راجم شو نو ستا د دلیل براوالم زکه کی دي چې د جواب ته نشو کولی زکه ستا دلیل دی خپل بلچه بخپل خپل را باغه لہذا د قطعیت دلیل چې لا تجتمع امتی علی ضلاله نور خو ګڼ دلایل ته ما ویلی دي ګول اخر کې ته د فهم السلف د ټکی ځان سره نوٹ کچ دا ستا پکار راشي پدې خو زما او ستا اتفاق دی چې سلفو کې صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین د قران لس جلد یو جلد تفسیر په خپل غوتو بالکل نه دی لیکلې دا اتفاقی دا فتاوی نه دی لیکلې خو د سلفو طریقه داوا زما او ستا په دې اتفاق د شرح العقائد و غیره مې ته پیش کړو چې اغي د نصوص ظاهر حمل کړي ما د تو ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنه فانتهوا عموم دی د الله د نبی حدیث چې درغه کچا ولا هر نوميخي فخذوه عقیده او عمل دواړو کې به اخلي دا تموي دی ته وی فهم السلف فهم السلف دا مطلب نه چې اوس بزه خیمه دا خو تم من چې هغه وخت کې خبره واحده او متواتر او ظنی قطعی اصطلاحات نو څنګه بزه دا غینه پیش کوم مشرا د دې مطلب دا دی چې دا زکم عموم اخلمه کم قطعیت اخلمه سلفو کې بداسه قول ته پیدا نه کی چې پما ردی پاتې شدا چې زما تایید بینه د قران او د حدیث نه چې ز ظاهر اخلم دا به فهم السلفي زما فهم السلف ټکی به علامات چې ته ماته په سلفو کې اوخه چې دی سړي داسې ویلي دی او تا داسې ویلي دي اوس زما د فهم السلف دعوه باطله شوه نور داسې نه چې سلف په پلان کې جلد او په پلان کې صفه لیکلي دي فهم السلف زما اصطلاح د قربان نو غوږ دی رانږدې کې چک پې دله نه لګوم غوږ کې به درته زه ووایم چې زما د فهم السلف نه څه مراد دی فهم السلف زما نه او تشریح رحیم شاه رباني صاحب کوي چرې نه خطا یې مشره لہذا د قطعی ثبوت قطعی دلالت خبره مې د توکړه چې د احادیث په ثبوت کې قطعی دي باقی عام استعمال قطعی ثبوت او دلالت نو چې څنګه د ټول قران باره کې فیصله نه کیږي آیت تک کتی شي احادیث تم کتی شي د محتب بالقرائن خبره دی کلیر کا چې آیا سره د دې هم ځونی غني بل دا خلاف الاصل ته تتلین استاد دلایل انتظار د ټیم مزایا کوا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد مفتی صاحب محترم ډیر زر ان شاء الله العزیز د خپل داوی نه خطر روان دي او ورو خطر ازي اول کې د اخبار احاد سره به د ځون لفظ بد غنو بیا ورستو وای چیرې ځون غالب دا ټیک دی او ځون غالب چې دی نو دا ټول منی اوس مفتی صاحب یو ډیر ناشنا خبره وکړه مفتی صاحب دا خبره کوي چې په قرآن او په احادیثو کې اصل قطعیت دی او چې ته په احادیثو کې ظنیت ثابتې نو دا ته یو خلاف اصل شی ثابتې نو ته زمانه سره د دلایلو مطالبه کې او ډیر په فریاد باندې وي چې زمانه څه غواړي مفتی صاحب خپ کلاو غوګونو باندې د دې جواب واوره اوله خبره خدا دا چې دلایل پیش کول ستا حق نو نو تا دعوه اولی لیکلا دویمه خبره دا ده چې تا دعوه اولی کلا نو بیا پی تا دلایل څنګه شروع کړل اوس چې کله تا ته پته ولګېده چې یاره زما د دې دلایلو خو زما د دعوې سره یو نقطه او یو حرف موافق نه دی نو ټول مسلمانان دا اوري او وابه اوري او علما په دې باندې ډېر ښه پوهېږي او پوهه شو گویا کې مفتی صاحب په خپلو ټولو دلایلو باندې ګز راښکودو چې ما څومره دلایل هم پیش کړي دي نو دا دلایل نو ځکه چې د دې د دعوې سره هیڅ موافقت نشته دی نو بالآخر راغی دې خبرې له چې قرآن او احادیثو کې اصل قطعیت دی اوس مفتی صاحب د دې تحقیقي جواب واوره قرآن کریم چې دی نو دا ټول په ټوله لفظ په لفظ قطعی ثبوت دی هر چې قطعی دلالت خبره ده نو بعضی آیاتونه قطعی دلالت دی او بعضی نه دی چې کوم قطعی دلالت نه نو پای کې بیا مجتهدینو ته د اجتهاد لار کولاو شي علما پکې اجتهاد وکړي او هر چې خبره د احادیثو ده نو دې ځای کې یو ځل زه بیا دا وضاحت کوم چې زمونږ د دین او د اسلام مرکزی بنیاد او اساس
دا د الله جل جلاله قرآن او د پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم احادیث دي. په قرآن او په احادیثو کې مونږ ذره برابر شک نه ګڼو. مونږ خبره د ظن کو ظن غالب او د ظن غالب خبره مونږ په هغه احادیثو کې کو چې هغې ته اخبار احاد وي چې هغه یو کس دوه کسو نقل کړي. نو مفتی صاحب د خلکو د دوکه کولو دپاره به مطلق د احادیثو نوم نه اخلي. خبره زما ستا په خبرې واحد کې ده. اخباری متواتره دام قطعی الثبوت دی او قطعی الدلالت بعضې به وي او بعضې به نه. خو هر چې خبره د خبرې واحد ده نو ته وی چې په خبرې واحد کې اصل قطعیت دی، زه ویم دا ډیره لرې خبره ده د علم نه، بلکې په خبرې واحد کې اصل ظنیت دی. مفتی صاحب تا قرآن نه دی ویلی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. الله وی چې کله تاسو له یو فاسق سړی یو سړی خبر راوړي فتبینوا نو تاسو تحقیق وکئ. تحقیق کولو ته ضرورت ولې راغی؟ ځکه چې اصل د دې یو کس په خبر راوړلو کې ظنیت و. ذوالیدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خبر ورکو وی 2 رکعاته منځ پاتې شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره تحقیق ته ورسوله. د نوري ناستې مجمع د خلکو نه تپوس وکړه چې دی رښتیا وایي چې هغې تصدیق وکړه، خبره یې ومنله. صحابي ابو موسی اشعري راغی، بلکې مغیره ابن شعبه ابو بکر صدیق له خبر ورکو چې د نیا دپاره 6 حصه د نوسي په میراث کې. ابو بکر صدیق خبره ونه منله، د نورو صحابو سره مشوره وکړه. عمر رضی الله تعالی عنہ له ابو موسی اشعري خبر ورکو وی چې کله د چا دروازه وټکې 3 ځل هغه د اجازت درنه کې واپس بځي، وی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده. عمر رضی الله تعالی عنہ ول دمکی ورکړ چې یا به سزا در کوم یا به په خپل خبره نور گواهان راولی. انس رضی الله تعالی عنہ راوستو. دارنگی ترمذی کی روایت دے، نبی علیہ السلام فرمائی لا تجتمع امتی علی ضلالت، طول امت پا گمراہی نجمع کیگی، البته یو کس چې کم دی هغه غلطی دیشی. نو پا خبر واحد کی اصل ظنیت دے، خلاف اصل پا که قطعیت دے، دا یو زائد شے دے. قطعیت با علی رازی چه خبری واحد کی تواتر راشی حضرت، نو دا خبر دی مکمل غلط دا. لہذا دلائل بانی خود تا خپل مخ کی گز راخ کو دو خود دوباره اثری نو تانا بیا دا مطالبه کوم او دی نور و غیر مقلدینو شیوخ و علماؤنا مطالبه کوم چی مفتی صاحب دی پدی خبر باندی آماده کی چې مفتی صاحب په خپلو دلایلو کې د قرآن په آیاتونو کې یا په احادیثو کې یو آیت یا یو حدیث داسې اوخی چې سلفو د آیت یا د حدیث دا مطلب بیان کلی چې مطلق حدیث د پیغمبر دا قطعی دی او منکر کافر دی. بیا مفتی صاحب دویمه خبره د فهم السلف کې. نو مفتی صاحب د فهم السلف خبره واوره. سلف دا جمع ده، فهم السلف دا مطلب نه دی چې د نن زمانی یو حضرت علی پشان مفتی صاحب یو بل عالم هغه به راپاسي او د خپل خواهش او د چاهت موافق به د قرآن آیت یا حدیث د پیغمبر په ظاهر باندې حمل کی او وی به چې دا د سلف فهم دی. نه، فهم السلف دی ته ویل کیږي چې د قرآن کریم د آیت مطلب یا د حدیث مطلب دا سلف بیان کلی او اجتماعي طور باندې بیان کلی، ټول په یو خبره باندې متفق شوي، دې ته به فهم السلف ویل کیږي. نو حضرت ته که ماته آیت پیش کې یا ماته حدیث پیش کې ستا تشریح زه نه منم، ته چې زما په نسبت باندې دومره قابل اعتماد وي نو تاسو ما بیا مناظره نه کوله، ته به ماته په هر آیت او حدیث کې پیش کې چې د دې آیت او د حدیث مطلب سلف دا بیان کړی دی څنګه چې زه بیانوم، اله به ستا خبره قابل قبولی.
بیا مفتی صاحب تا یو خبره کړې ده چې د قطعیت او د ظنیت بنیاد چا ایښودی دی، د عقیدې او د عمل مصادر چا جدا کړي دي، او په داسې انداز د سوال کلی دی لکه گویا کې ټوپک در سره دی او بالکل پسې روان یې. نو چلو ته ډېر غصه یې تا ته درخیمه او د بره نه شروع کوم چې د عقیدې او د عمل مصادر چا جدا کړي دي، نو ته به راواړې مړی درته نه درخیم، ژوندی درته درخیمه چې د ټوپک ګولۍ پې اثر کوي. شیخ امین الله حفظه الله هغه د سوره یونس د دغه 36 نمبر آیت چې ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لاندې دا لیکلي دي چې په اعتقادیاتو کې ظن لره اعتبار نه، البته په اعمالو کې ظن له اعتبار یي. نو ماته د عقیدې او د عمل مصادر چې جدا کړل نو دقه شیخ امین الله جدا کړل، او اوس که خیر یې په سیزه چې څه ورسره کوي. دارنګې که په مړو کې غواړي نو احسن الکلام د شیخ عبدالسلام رستمی صاحب به وګورئ، هغه هم وایي چې په اعتقادیاتو کې ظن له اعتبار نه، البته په اعمالو کې ظن چلیږي. دا دوه مې درته وښودل، او نور به انشاءالله العزیز محدثینو کې په سلفو محدثینو کې به هم درته ښیم چې د عقیدې او د عمل مصادر به جدا کړي. البته د قطعیت او د ظنیت خبره نو مفتی صاحب تا ته ما مخکې ویلي دي چې ګوره دا مسله د اصول حدیث او د اصول فقه ده. د اصول حدیث او د اصول فقه نه علاوه ته به دې کې د یو چا حواله هم نشي پیش کولی. نو که ته به دې کې ما نه تپوس کې چې یاره د امام ابو حنیفه رحمه الله قول وښیه، نو حضرت ولې ځان دومره ساده کې؟ امام ابو حنیفه رحمه الله قول به موږ په فقه کې وښایو، په فقهي استدلالاتو کې به وښایو، په فروعي مسایلو کې به وښایو. زه به ویم چې یاره کلمه په درې قسمه د اسم فعل حرف، ته به مانه مطالبه کې چې د امام ابو حنیفه نه ماته وښیه، ځکه امام ابو حنیفه رحم الله د فقه امام دی. دا مسله چې کوم دی دا د اصول حدیث او د اصول فقه ده، او د اصول حدیث او د اصول فقه څومره کتابونه چې دي نو هغه د قطعیت او د ظنیت بنیاد دی، او چې پای کې ته که حنفي چوتې، که مالکي چوتې، که شافعي چوتې، که حنبلي چوتې، نو د قطعیت او د ظنیت خبره به کړي. خبر دي د محتب بالقرائن کړي د مفتی صاحب، با حواله مې د قرائن و تعیین وکړو، حواله جات مې درکړل. دا یاد وساته که زمونږ فقه ده او که اصول فقه ده د هغې بنیاد د امام محمد او د امام ابو یوسف رحمه الله کتابونه دي. زمونږ د فقه په مسله کې داسې نه چې حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابي حنیفه، بلکې دا اصول زمونږ د ائمه مجتهدینو د استدلالاتو نه ماخوذ دي، او ما درته حواله جات پیش کړي دي. مفتی صاحب یو ډیره عجیبه او غریبه خبره دی دا کړې ده چې اصول الشاشي کې ستاسو امام ابو حنیفه د امام شافعي په مقابله کې وایي چې د امام شافعي دا قیاس د نص قطعي په مقابله کې دی. حضرت په 150 هجري کې امام ابو حنیفه وفات دی او امام شافعي پیدا دی. نو امام ابو حنیفه څنګه د امام شافعي په باره کې خبره کوي؟ زمونږ اصول الشاشي امام ابو حنیفه نه دی لیکلي. لږ حضرت هغه څوک چې تعالی لقمه درکوي د هغې په خبرو باندې لږ سوچ کوه، ډېر زیات د غلطۍ او خلک د باندې بدګمانه کوي. آخر کې یو سوال کو مفتی صاحب، ته چې وایې چې یاره د سلفو قانون دا دی چې نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. هر کلیف د رحیم شاه ربانی په سر باندې دا گزار کوي چې رحیم شاه ربانی وایي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په عقیده کې ممنه او په عمل کې شکی دي. خپل بنیاد نه پیش کوي، پنځپریانو قلمونه راواخلئ او هغه ځای باندې قلم وخوځوئ په ټوله مناظره کې چې د دې خبرې جواب کړي، چې د خبرې واحد رټ لګې، خو تر اوسه پورې د خبرې واحد آخري مدار او معیار مقرر نه کو چې په کم عدد باندې خبرې واحد ختمیږي او متواتر شروع کیږي. هیڅ قسمه تعریف دې ذکر نه کو، دا یو ټکي باندې قلم نوٹ کې. دویم د دې خبرې جواب یې ونه کړو چې د متواتر د پاره عند الاحناف راجح عدد څه شی دی. دریم د متواتر مثال پیش کړه د من کذب علی متعمدا او یو څو څلورو احادیثونه علاوه په دنیا کې د متواتر نه تعریف پیش کړي چې آخري معتبر عدد ذکر کړي او ان شاء الله نه په هغه عدد او د مثال بیا تطبیق راوستي شي. ویروي مفتی صاحب ډېر ظلم کوي چې وایي چې په نوم احادیث په عقیده کې ممنه د لسطونه زیات زه متواتر احادیث په دنیا کې منم نه او دام تنزلا منم، زه خو تمام احادیث اخبار احاد منم، نو ته په نوم احادیث په عقیده کې رد کې او په عمل کې شکی غني. څلورم پنځپیریانو ووره
د رحیم شاه ربانی کوکان نه کیږي اے سپینګرو شیخانو ټول وره اے تورګرو ځوانانو مناظرینو وره د رحیم شاه ربانی په ځای جواب وکي او دا بنیاد تاسو لچای خیر چې اخبار احاد با عقیده کې مطلقاً مردود وي اور په عمل کې بدا ځونی وي دا بنیاد تاسو لچای خیر به د معتزلهونه ماته دی بنیاد وضاحت وکي دا تاسو په مخ باندې پټوله مناظره کې یو قرض سپېړه ده سلورم قلم راواله او رحیم شاه ربانی هر نمبر کې ډوګ بوک کوي نه بخپل عقیده ان شاء الله دلیل او نظریه پیش کول شي اور ما ورته چیلنج ورکړی دی د احناف لوی وړو ته محتب بالقرائن ټکی دا لفظ ماته د اصول حدیث یا د اصول فقه په کتابونو کې وخایي هغه اصول حدیث او هغه اصول فقه چې د احناف وي یاد ساته امام ابو حنیفه الله دې هر اډو کې په جنت کا خدا یو ګیله در نکوم چې خپل مقلدین او خپل روحانی بچیان او رحیم شاه ربانی دي دا د علم حدیث په لحاظ صح یتیمانان پریخي دي ستا مقلدین او ستا بچیانو سره نه د اصول حدیث د پاره سو اصول شتا نه د خبره متواتر د پاره دی ورته سم معیار مقرر کړی دی او نه دی ورته دا ویل دي چې اخبار احد عقیده کې په کوم عمل باندې او په کوم دلیل باندې مردود دي سخت لار ته خطا دستاره بچونه پنځم بار د توام اخر په کوم عبارت نازيږي په کوم روایت نازيږي چې عقیده کې به اخبار احاد نه چلیږي عمل کې به چلیږي مونږ خوایو د عمل جز د عقیده ده او دواړو کې به صرف قطعیات چلیږي ځواني په معنی د مشکوک نه عقیده کې چلیږي او نه عمل کې چلیږي کني چیلنج دی الله خو په قران کې فرمایي ان الظن لا يغني من الحق شيئا ځوان دا د حق نه هیڅ شي نشي ثابتولی نه په ځوان عقیده ثابتېږي نه په ځوان باندې عمل ثابتېږي نو سوال دا دی چې ته چې اخبار احاد ځواني دي او په دې ځواني وجوب ثابتېږي نو الله وایي چې ان الظن لا يغني من الحق شيئا په ځوان باندې او په شک باندې نه عقیده ثابتېږي نه عمل ثابتېږي ته د قرآن په مخالفت کې په عمل څنګه ثابتې د شیخ امین او شیخ رستم جواب ځکه نه در کوم چې دا د عقیده باس شروع دی پاغي چې څومره دروغ وې تاړه پاغه دروغ ته زمانه موضوع نشه خطا کوله پاتې شستا په ډیرو خبرو باندې بمونګه اوس غلی په دې تیریږو چې سالورو نه بدور اخلو چې موږ ستانه هیڅ تمه پیدا نشوه چې ګنې ته به عقیده پیش کړي ها ستا بار مطالبه ما آیاتونه پیش کړو تسلیتن او فهرن او ستا د حوصلې دپاره دلایل په ما نه ما ځکه پیش کړل چې ته دا ومنې چې د ده په ذمه دلایل نشته او پیش کړل او ستا په ذمه دلایل شته او انشاءالله ای دلایل پرېږده ته د خپلې عقیدې او نظریې بنیاد بې د معتزلهونو د بل چانه نشي غولی اوس حواله نوٹ کزان سره راځه فهم سلف لدی راکوس چا الرساله د امام شافعی په غټه سطر راوالی التب باب راوالی الحجه فی تثبیت خبر الواحد اول جلد براوالی 109 صفحه دار التوزیع رقم 1104 بیا به امام شافعی صاحب خبر راوالی واغه سوال کی ان قال قائل اذكر الحجه فی تثبیت خبر الواحد وی که یو قسمه تو وی ان قال قائل یو منکر حدیث راشی ان قال قائل یو د غلام احمد فرویز او د واصل ابن عطا پر کټی راشي او ما ته وی چې اذكر الحجه فی تثبیت خبر الواحد د محمد رسول الله علیه السلام حدیث چې په عقیده کې ثابت قدم او مضبوط معنی په دې دلیل پیش کا خو بنص خبر ما ته به دلیل پیش کې او دلاله فيه او اجماع یا به اجماع د امت پیش کې قلت نو زه جواب ورکوم حواله داسې وایا عبارتونه داسې وایا قرطبی ته قرطبی وی جمهور ته جمهور وی قبول ته قبول وی ټول عبارتونه د ګډ وډ دي د جنکو بشان کوګ وګ عبارت مو وایا د نرانو بشان حواله وای چیټ جی پی ټی دی مونته نه جلد نه صفه په دروغ وی امام مالک وی حدیث د مسرات رات کو مضبوطی حواله د نرانو بشان وایا او نر غږیږي چل قران زده کو کنه د الله توتی نو هغه وی چې څوک زمانه په خبره واحد دلیل غواړي نو زبو وتوام د عبد الله ابن مسعود خبره ده نه یاد چې نقل کړیو د الله د نبینا نظر الله امرا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وعداها او دارنګي
عبدا سمع مقالتي الفاظ په حدیث کې شته د دې ځای نه ما استدلال کړو تاوی طرز د سلفو حیا الرساله د امام شافعي راواړه حرمت الخمر کې چې کوم استدلال مار کړو ال دلته امام شافعي په 109 صفحه کې لاندې کړی دی کوم استدلال چې د آیاتونو نه ما کړو او مکه استدلال امام شافعي کړی دی تحویل القبله کې چې کوم استدلال ما کړو هغه امام شافعي هم کړی دی کم بد رد چې په ما وی هغه په امام شافعي وایا اوس د برابرو مرګ چې بیا سلورو مذهب ته حق نه وي نو سوال تی رحیم شاه کوي چې دې کې محل استدلال څنګه دی او یاغه داسې دی چې دا حدیث کله زه پیش کما نو دې کې طریقه ده د ځوانه چې والمرء واحد د الله د نبی دا حدیث بیانون کې به یو سړی وي يدل انما يعد عنه حلال وحرام وحد يقام دا یو سړی به د الله د نبی حدیث بیانې خبر واحد وي دی به حلال او حرام بیانې قطعیت د ثابت شو دی به عقیده او عمل بیانې قطعیت د ثابت شو وای دا دلیل دی چې خبر واحد قطعی دی او عقیده او عمل دواړو کې پکار دی بیا ستاد هغه شبهه جواب کوي چې یرا اربعه منکم وګوره سلورو تکنا فتبینوا کې وګوره خبره مضبوطول پکار دی ذوای عدل کې وګوره کسان دو پکار دی ابو موسی اشعری روایت رد کو لا تجتمع امتی علی ضلالتین دی ذلیدین دی دا غي ټول جواب دی امام شافعی کې چې کوم رد بد پما وای امام شافعی تو وای هغه وکانه الواحد فی ذلك واكثر منه سواء تقوم الحجه بالواحد منهم قياما بالاكثر واذا الله نبی حدیث چې ثابت شو په صحیح سندو نو کان الواحد واکثر سوا پدې کې بیا یو لس یو شعر تقوم الحجه بالواحد په یو داسې قوي دلیل حاصلېږي قیاما بالاکثر لکه په تواتر چې څه حاصلېږي ویم دک په خبر واحد حاصلېږي څنګه گزارې دل په سر در کو ورپسې بیا وی وکذا اقام الحجه على الامم بواحد وليس الزياده في التاكيد مانعه ان تقوم الحجه بالواحده په یو حجت قطعی ثابت شو ها چې په بر څومره زینو مضبوطیږي با او حجت او قطعیت په یوم ثابت شو ځوانیت بالکل نه دی ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا د الله بندا د الله د نبی په خبر کې چې کم دی قطعیت اصل دی چې د الله د نبی د خلینه وتل ثابت شنو قطعیت پکې اصل دی او ان جاءكم فاسق بنبأ ان کې خود فاسق خبر دی د الله د نبی خبرم نه د فاسق دا ته ولې په حدیث کې او د فاسق په خبره کې پوهه نه لري او مال ته بار بار وې د خبره واحد بنیاد د ذکر کتا نه ذکر کو یاد سات آسمانی تندر د رحیم شاه ربانی او د ټولو پنځ پیریانو د سپینګرو د تورګرو په سر باندې را پریوتو راواړو شر العقیده الطحاویه اول د متن پتا گزار کی بیا شرح پتا گزار کی نن در تخیم ان شاء الله اوس کتابونه شروع شو چې ستا بنیاد د معتزله و ده متن داسې د وجميع ما صح عن رسول الله صلی الله علیه وسلم من الشرع والبيان كله حق وجميع ما صح د الله د نبی نه چې صحیح ثابت شو نو هغه حق دی قطعی دی یقیني دی او هغه شریعت دی جميع ما صح ویل د متواتر نه دی ویل دا ستا حنفی مولا د سلورم ساده سړی دی او دا پتا باندې مضبوط رد کړي اور بیا شارح حنفی دی هغه وی او یشیر شیخ رحمه الله وی چې د الله وی چې زمونږ د حنفی عالم وی چې ارد رسول الله حدیث به یقیني وی دی کې اشاره کوي الى الرد على الجهميه والمعطله والمعتزله والرافضه وی دی کې پر روافض او د معتزله په بچو د احمد سعید ملتانی او د منیر شاکر او د خضر حیات او د غلام احمد پرویز په پرکاټیانو رد دی ولی وی القائلین دی دا چغیر استری چې بان الاخبار قسمانه چې اخبار په دوه قسم دي متواتر او احاد اخبارو کې متواتر او احاد راځي دي وان كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلاله وي دي وي ک قطعي السند شي بیا د قطعي الدلاله نه دي او بیا وي چې فان الادله اللفظيه لا تفيد اليقين وي دا د معتزله مسلک دي چې دی وي چې دا د یقین فائدہ نه ور کوي او بیا وي قالو د دې پلیتو دا پلیت عقیده ده چې ول احاد لا تفيد العلم رحیم شاه ربانی وي ک محتب قرائن وسرشي وی بیا هم په عقیده کې کار نه ورکی او عمل کې ځونی دي اے د شکشکی بچیا دا د معتزله بنیاد دی دا مناظره کې چې لګیا یم معتزان غلغل کې ستا بنیاد د معتزله د تخپل تعارف نشه کول ان شاء الله صفا وی خبر الواحد يفيد العلم اليقيني دا علم یقینی پیدا کوي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ډیر زیات رحم مال په مفتی صاحب باندې راشي
چې دی اوس د مناظرې په ختمېدو کې زمانه مطالبه کوي چې تا د خبر واحد معیار مقرر نکو. سامعین په دې خبره باندې مفتی صاحب ډیر ښه پوه شو چې مفتی صاحب اثرینو بیرته دوباره اول ته تلل غواړي ځکه څه چې یادو نو هغه ختم شو مناظره په ختمېدو ده. مفتی صاحب خبر واحد یا خبر متواتر څومره تقسیمات او څومره اقسام چې په احادیثو کې دي دا اصولیینو کلی دي کاغه د اصول حدیث علما دي او که د اصول فقه علما دي. په دې بنیاد باندې خبر واحد کې یو مشهور دی قسم ما رواه الثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. دویم قسم د خبر واحد خبر عزیز دی الله يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. دریم قسم خبر واحد کې خبر غریب دی هو ما ينفرد بروايته راو واحد، یعنی خبر غریب کې به راوي په یو طبقه کې یو تراکو شوی او خبر عزیز کې به په یو طبقه کې هم د دوو نه عدد ښکته نه راځي او مشهور کې به عدد د دریو نه زیات وي او د خبر متواتر حتی به نه رسي. پاتې شو متواتر ما رواه عدد کثیر تحیل العادة تواطؤهم على الكذب، چې دومره خلق په هر طبقه کې دا حدیث نقل کی چې عقل د دغه خلکو په دروغو باندې جمع کېدل محال ګڼي. علامه فخر الاسلام بزدوی په کنز الاصول الى معرفة الاصول جلد 2 صفحه 360 کې ذکر کوي الخبر المتواتر الذي اتصل بك برسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالا بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع منه، چې بغیر څه د شک او د شبهې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونږ ته را رسېدلی. پاتې شو خبره د عدد، نو دا اموري اجتهادیه دي په دې کې د علماو مختلف اقوال دي خو قول راجح کم از کم چې 10 روات دا به پکې مزید تفصیل د پاره چې کم د ټیم اجازت نه راکوي. پاتې شو خبره د مثال، نو مثال دا صرف خبره یو تواتر لفظی نه دی بلکې تواتر معنوي دی یا تواتر الاسناد چې علماء په کې څومره تقسیمات کی. تواتر الطبقه دی قرآن کریم چې را رسېدلی د یو آیت صدا سند لیکلی دی چې حدثنا فلان عن فلان عن فلان، خو دې کې تواتر الطبقه دی. مثالونه ډیر شی دی خو که خامخا د زړه نه صبرېده نو بیا مطالبه وکړه زه به پیش کړم. پاتې شه مفتی صاحب ستا دا سوال چې یاره دا بنیاد چا ایښودلی چې په عقیده کې به خبر واحد نه چلیږي. نو ګوره مخکې ما تعالی حواله درکړې وه فتاوا د ابن تیمیه 18 جلد 21 صفحه ده. هغه وایي ولهذا كان الصحيح ان خبر الواحد قد يفيد العلم اذا احتف به قرائن تفيد العلم، وخبر الواحد المتلقي بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من اصحاب ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد وهو قول اكثر اصحاب الاشعري كالاسبرايني وابن فورك فإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن. فإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن. امام ابن تیمیه وایي چې في نفسه اخبار احاد دا صرف د ظن فائدہ ورکوي. علامه سیوطي صاحب وایي حواله مې مخکې درکړې يفيد الظن ما لم يتواتر. نو ګوره امام ابن تیمیه وایي چې اخبار احاد په نفسه دا صرف ظن پیدا کوي. او شیخ امین الله صاحب د سوره نجم د آیت په تفسیر کې ذکر کوي چې د دین په اصول او عقایدو کې ځوان له اعتبار نشته بلکې یقین له اعتبار دی. البته په احکام شرعیه او مسائل عملیه کې شریعت غالب ګمان له اعتبار ورکړی دی. شیخ عبدالسلام صاحب د سوره یونس د آیت په تفسیر کې ذکر کوي 36 نمبر آیت په تفسیر کې ذکر کوي وای په عقیده او اصول کې خود دلیل ظنی هر قسم فائدہ نه ور کوي او په اعمالو کې هغه وخت فائدہ ور کوي چې د اصول نه مستنبط وي. نو امام ابن تیمیه وای اخبار احاد په نفسه ظن پیدا کوي. شیخ عبدالسلام او شیخ امین الله وای چې ظن په عقاید کې اعتبار نشته. ان شاء الله په تدریج سره به داسې مخکې زم زه نور د محدثینو حواله جات در کوم خو ته خو په دې باندې ځان شپېلی کې. بیا وی چې یاره په اصول فقه کې چې کوم دی دا محتب بالقرائن ټکی وښایه. مفتی صاحب ستا اوري ټینشن دی د محتب نه. محتب د باب افتعال نه د اسم مفعول صیغه ده په معنی د مزین باندې. اصل کې خبره په قرائنو کې ده او قرائن با حواله تا ته مخکې ما د اصول فقه او د احناف علماو نه پیش کړي دي.
د هغې په باره کې تا هیڅ ذکر نه کړی علاوه د دې نه چې صرف بار بار وی چې یاره قرائن دې ونه ښودل، حالان کې ما درته د قرائنو تعیین هم وکړو او د کتابونو حواله جات مې هم درکړل. د ټیم د کمی د وجې نه زه دوباره د هغې اعاده نه کوم. بیا مفتي صاحب تا یو خبره وکړه د دې آیت کریمه په باره کې چې ان الظن لا یغني عن الحق شیئا، او ما ته د الزامي جواب وکړه چې قرآن کریم کې الله وایي چې ځوان د حق نه څه پیدا نه ورکوي، نو حق عمل هم دی او عقیده هم ده. مفتي صاحب تا ماله د شرح عقیدة الطحاوي یو حواله راکړه، زوم یو حواله هم د دقه کتاب در کومه، مکتبه رحمانیه ده او صفحه 196 دی. د اسلاف په باره کې ابن ابي العز الحنفي وی فانهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمون بمعانيه ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه وما يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلقي ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو معجور إن أخطأ لكن إن أصاب يضاعف أجره. دا وی مفتی صاحب چې ګوره صحابه او تابعین او تبع تابعین قرآن د ماشومانو په شان نه زده کړي، الفاظ او معنی ټول زده کړي دي. نو دې آیت کې چې تا معنی وکړه چې یاره ژوند چې کم دی د عمل او په عقیده کې فایده نه ورکوي، نو دا تفسیر به ته د اسلافو نه وښې. اسلافو صرف د آیت نه دی را نقل کړي، اسلافو به د دې آیت معنی هم را نقل کړي. نو ته وښیه چې د حق په معنی کې چا عمل داخل کړی او ته د حق تعریف وکړه چې حق څه ته ویلی کېږي. بیا مفتی صاحب مالا ډیر زیات تعجب پتا باندې راشي. مفتی صاحب ته چې کله د عربی د کتاب یو حواله میلاو شي نو داسې خوشحالی لکه بالکل پوره ملک چې فتح کړی. د امام شافعي رحمه الله نه د هغه د کتاب د الرساله په حواله باندې عبارت پیش کړی دی او عبارت هم داسې پیش کړی دی وایي اذکر الحجته، داسې عبارت وایي اذکر الحجته. ګوره مفتی صاحب ډیر چو چرا دي کلی دي خو لنډه خبره واوره. امام شافعي رحمه الله عمومي طور باندې د خبر واحد د حجیت اثبات کوي او تا تماویلی چې زما استاد خبر واحد په مطلق حجیت کې خبره نه ده، په عمل کې خبر واحد حجیت مونږ منو. زما ستا سره خبره په قطعیت او په ظنیت کې ده. اوخه په دغه عبارت د امام شافعي رحمه الله کې چې هغه ویلي چې خبر واحد دا قطعي دی، په قطعي خو تا مونږ له مرۍ خرابې کړې چې قطعي دی قطعي دی. نو د امام شافعي په دې عبارت کې اوخه وجود د اعم دا مستلزم نه وجود د اخص لره. مطلق حجیت نه مونږ انکار نه کوو، زمونږ خبره په عقیده کې د حجیت ده او باغی کې تر دې ذکر وخیا. بیا مفتی صاحب وایي چې ان جاءکم فاسق بنبأ، وایي دلته ته د فاسق خبر او د پیغمبر په خبر کې فرق نه کوي. مفتی صاحب ستا په حال باندې مال ډیر زیات افسوس راشي، تعجب دی پتا باندې. زمو ستا خبره د پیغمبر په قول کې نه ده، زمو ستا خبره چې کوم دی پراولون کې ده. او ان جاءکم فاسق بنبأ کې ما ته دا خبره ثابتوله چې اصل په خبر واحد کې ظنیت دی قطعیت نه دی، ځکه د تحقیق حکم شوی دی. بیا مفتی صاحب تا د شرح عقیدة الطحاوی په حواله باندې خبره کړې ده. تا چې کوم عبارت ویلې د ما 354 صفحه ده وایي وجميع ما صح رسول الله صلی الله علیه وسلم من الشرع والبيان كله حق. بالکل خبره ټیک ده. هو جميع ما صح په دې صحت کې خبره ده چې آیا د دې خبر واحد د دې یو کس په خبر کې قطعیت دا یقیني دی او که دا ظني دی. ستا دعوه د یقینیت ده او زما دعوه د ظنیت ده، نو ته یقینیت ثابت کا. پاتې شو ستا دا خبره چې امام طحاوي دا په دې باندې رد کوي چې بأن الاخبار قسمان متواتر و احاد. ابن ابي العز الحنفي چې وایي مفتی صاحب ته د عبارت په سیاق او سباق باندې نه پوهېږي. دلته وګوره چې هغه څه وایي مخکې، هغه وایي فالمتواتر وان كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلاله فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. یعنی دا باطل پرست فرقې دا وایي چې په لفظ کې د سره د دلالت ماده نشته چې یقیني طور باندې دی په یو معنی باندې دلالت وکړي، هغه په دې باندې رد کوي. او په حدیث کې تقسیم خبري متواتر او خبري واحد ته دا صرف معتزله خو نه دی کړی، دا خو د اهل سنت والجماعت علماء کړی دی، تم دا مني. پاتې شو دقه کتاب دی 356 صفحه باندې بیا هغه وایي وخبر الواحد وان كان يحتمل الصدق والكذب. خبر واحد کې د صدق او د کذب د دواړو احتمال دی. امام نووي رحمه الله په المنهاج شرح د مسلم کې وایي قال العلماء الخبر ضربان متواتر واحاد. نو دی خو دا تقسیم علماو کړی دی، نو آیا دا چې کوم دی روافض دي؟ او امام نووي د مسلم په دې مقدمه کې چې کوم صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن راځي د دې لاندې بالکل هغه یو عبارت راوړی دی.
د خبر واحد مباركي چې واختلف في حكمه فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم. امام نووي وي صحابه تابعين محدثين فقهاء دارنګ اصوليين دا ټول وي چې خبر واحد حجت ده خدا مفيد